د دې لپاره دا خبره کول غواړم چې حکومت د یو لوی غلطۍ نه بچ شي او د حکومت اصلاح وشي. حکومت دا اعلان کړی دی چې موږ به هغې خلکو له چې کوم غریبانان دي، مزدوران دي، دیاړیمار دي، موږ به هغې له مالي امداد ورکوو. ډېره ښه خبره ده. حکومت دا اعلان کړی دی چې په لومړنۍ مرحله کې به موږ د 3-4 میاشتو لپاره په یو ځای باندې 12,000 روپۍ فی خاندان ورکوو. اول خو به زه حکومت ته دا خواست وکړم چې 12,000 روپۍ ناکافي دي د 3-4 میاشتو لپاره. که د 4 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ شوې نو دا 3,000 روپۍ میاشت شوه او 3,000 روپۍ میاشت 100 روپۍ ورځ شوه او په 100 روپۍ کې د یو خاندان په هیڅ صورت ګزاره نشي کېدلی. نو اول خو به زه حکومت ته دا خواست وکړم، ما مخکې هم دا خبره کړې وه په خپل یو بل پیغام کې چې ټول ترقیاتي بجټ، ټول ترقیاتي پروګرام منجمد کې، سسپینډ کې، معطل کې د څه وخت لپاره او دغه ټولې پیسې چې کوم دي دا د دې لپاره استعمال کې دې وخت کې چې هغه خلک چې چاته د 2 وخته ډوډۍ ملاوېدل دې وخت کې یو لوی مشکل دی چې هغه خلکو ته کم از کم د ژوند دا بنیادي د ډوډۍ ضرورت پوره کړی شي. نو پکار دی چې په دې امداد کې اضافه وشي او زه به بیا دا ووایم چې کم از کم 15,000 روپۍ میاشت پکار دی چې یو خاندان ته میلاو شي. اوس زه راځم د دې د طریقې کار دپاره. زمونږ صوبایي حکومت دا فیصله کړې ده چې د دې دپاره به په ویلیج کونسل او د نیبرهوډ کونسل په سطح باندې د 4 کسانو 5 کسانو یو کمیټي جوړېږي او هغه به د دې کسانو په حواله باندې فیصله کوي چې دا امداد کومو خلکو له کومو کورونو له ورکول پکار دي. اوس تر دې ساعته پورې ما ته کم از کم د مردان چې کوم معلومات دي او سرکاري دستاویزات کوم دی وخت کې ما سره دي د هغې مطابق چې د مردان د ډیپټي کمشنر صاحب د دفتر نه کوم کاغذات دستیاب دي او ډیپټي کمشنر صاحب چې د کومو کمیټو په حواله باندې فیصله کړې ده، فیصله خو د هغه نه فیصله د حکومت ته خو ظاهره خبره د حکومت نمایندګي کوي. نو دې ممبران په څه طریقه اخیستي دي چې دوی اخیستي دي یو د زکات مقامي ممبر. اوس موږ ټولو ته پته ده چې په ټوله پښتونخوا کې د زکات ممبران د کوم مخصوص سیاسي جماعت سره تعلق ساتي. ظاهره خبره دا ده چې هغه د حکومتي جماعت سره تعلق ساتي. هغه د حکومتي جماعت په مشاورت او په خوښه باندې د دغې خلکو نامزدګي شوې ده، د هغې انتخاب شوی دی. دویم یې ورسره اخیستی دی استاذ. ډېره خبره ده، ایجوکیشن ډپارټمنټ والا دې وخت کې زموږ په زرګاو تعداد کې په لکاو تعداد کې زموږ دې وخت کې سټاف دستیاب دی او سکولونه بند دي. خو کوم استادان چې اخیستلي شوي دي یو استازم بیا به زه وایم چې یو غلطه فیصله شوې ده چې هغه د یو مخصوص سیاسي جماعت په وینا او د هغې په خوښه باندې اخیستلي شوي دي چې په کوم استاز باندې هغوی ګوته ایښې ده هغه استاز په هغه کمیټه کې اخیستلی شوی دی. بیا دې کې وایي چې 2 معززین به وي. نو د مردان تحصیل د ټولو نیبرهوډو او د ویلیج کونسلو تاسو لیست وګورئ او که تاسو سره لیست نه وي نو د ضلعې صدر صاحب ته به زه دا خواست وکړم چې هغه ټولو ذمهوارو ملګرو ته هغه لیستونه ولیږي چې کوم سرکاري لیست یې موږ نه دی جوړ کړی، زموږ د لاس لیست نه دی، سرکاري لیست دی، سرکاري کاغذ دی. هغې کې په هر ویلیج کونسل کې او په هر نیبرهوډ کونسل کې چې کوم 2 ممبران اخیستلي شوي دي، معززین په نوم باندې چې کوم اخیستلي شوي دي، هغه د یو مخصوص سیاسي پارټۍ ښکاره کارکنان او عهدهدار دي. زه نوم د پارټۍ ځکه نه علم چې دې وخت کې زه تاوتریخوالی مزید د دې نه جوړول نه غواړم، خو د دې نه لګیا د یو سیاسي مسله جوړېږي او زه حکومت ته دا خواست کوم چې مهرباني دا وکړئ، دا به ډېره لویه غلطي تاسو کوئ لګیایئ. دا د الله له طرفه یو ازمایش دی، یو تکلیف دی. دې کې د سیاست دپاره هیڅ قسمه ګنجایش نشته. تاسو سره په زرګاو لکاو تعداد کې سرکاري اهلکار دي، انتظامیه ده، د خیر ښېګڼې تنظیمونه دي، هغه خلک په دې کې استعمال کوي. په دې کې بالکل سیاسي خلک په دې تقسیم کې او د دې انتخاب په طریقې کار کې
بیخي سیاسي خلک اړو انوالو نه کوي ځکه چې د سیاسي خلکو ډېرې مجبورې وي او که دې کې تاسو دې له یو سیاسي رنګ ورکړ چې څنګه ورکوی لګیا یې نو دا زما خبره یاد ساتئ چې په دې کې به ډېر لوی خفګانونه ډېر لوی مشکلات او ډېرې لوی ګیلې پیدا کېږي او امکان د دې خبرې دی چې خدای مکه الله مکه ډېر مستحق خلک به پکې پاتې شي نو چونکې عملي کاروي لا په دې باندې نه ده شروع شوې ځکه ما دا مناسب وګڼل چې زه حکومت ته نن دا خواست وکړم چې په دې خپله فیصله د نظرثاني وکړي په داسې قسمه فیصلو د نظرثاني وکړي چې په کومو فیصلو په نتیجه کې یو سیاسي تاثر ملاویږي ځکه چې دا وخت د سیاست نه دی دا وخت د یو ځای کېدو دی دا وخت د تقسیمېدو نه دی دا وخت د اتفاق دی نو زه امید لرم چې حکومت به په دې خپله خبره باندې نظرثاني وکړي ستاسو ډېر وخت نه علم ملګرو وروڼو او مشرانو هر چېرته چې الله تعالی خوشحاله آباد او ودانه لره ظاهره خبره دا ده چې نن سبا په حالاتو کې فردن رابطه فردن لیدل قتل ملاقاتونه چې څنګه په عام حالاتو کې ټول عمر موږ او تاسو کړي دي خو ممکنه نه ده خو زما به کوشش دی چې کله ناکله داسې اهم معاملات راځي مسلې راځي نو ضرور په هغې باندې تاسو سره صلاح او مشوره کوم او څنګه چې ما وویل چې د کمیټې اجلاسونه به د دې نه پس هم جاري وي نو که د کومو ملګرو په دې حواله څه تجاویز وي او څه تجویزونه ورکول غواړئ نو بېشکه زما چې کوم د رابطې نمبر تاسو سره شته د خپل SMS د خپل میسیجز یا د واتساپ په شکل کې تاسو بېشکه خپل تجاویز رالېږلی شئ یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم او الله ته به دا سوال کوم چې الله تعالی خوشحاله آباد او ودان لره او پروردګار هم د هر قسمه آفت نه او د هر قسمه مصیبت نه په خپل حفظ و امان کې